الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، ما د الله کتاب د سورۃ البقرہ حصہ استا سنوان دی تلاوت کا او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکونا پدی آیاتونو او دارنگ دی حدیث پاک کی نبی علیہ السلام د رمضان المبارک د میاشت طرف لا مونږ او تاسو له توجه پیدا کړي. فرمایي د آیات کریمه او د حدیث پاک لفظی ترجمه داوا اللہ وی اے دی ایمان داویدارو اے مومنانو پتا سبحانی اللہ رب العزت
د رمضان المبارک داروجی فرض کړي او دا فرضیت د دې روزو یوازې پتا سنده تاسو نه مخ کی چې څومره امتونه تیرو نو پاغي باندې الله رب العزت دروجی فرضیت نازل کړو او مقرر کړو او دا د سره پارا پتا سبحانه فرض شوی رب العالمین د تاسو نه مطالبه کوي چې تاسو متقیان او پرهیزګاران جوړ شئ او د دې روزي په ذریعہ بتاسو تقوادار جوړيږي ذکر روزي نیولرا ډېر لوی دخل او اثر دے د انسان په متقی جوړې دوکي بل آیات کریمه سیسه چماولس تعالی وی میاش د رمضان هاغه چې دا په دې نور میاشتو کې په دې اعتبار سره ممتاز ده چې دې کې الله وی ما خپل کتاب را لېګلې د خپل کتاب درا لېګلو شروع میکړي او کوم حدیث چې تاسو وړاندې مولوس تو د یو مسلمان مؤمن د پاره تش د یو حدیث او د دې لفظي معنی د دې میاشتې د خیر او برکت او د فضیلت د پاره کافی ده د دې حدیث راوی دی سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي چې ما د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اوریدلی چې چا د رمضان المبارک روزي اونیوي خو شرط پکې دادې چې د مؤمن او ایماندار او موحد او په دې روزو نیو کې د مقصد د الله رب العزت رضاونګی دا نو د دې انسان مخ کې څومره ګناهونه صغائر چې تیر شي آب تشدد روزي د نیو سره الله رب العزت معاف کړي د عام اهل علم دا مسلکو چې د کبایر او د لیو ګناهونو د پاره توبه شرطو دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم مسلمان پشپد رمضان کې ودری دو عبادت یو کو او اتفاق دې د تمام محدثینو چې من قام لیلۃ رمضان نه مراد صلات التراویح دی چاچه د رمضان المبارک په میاش کې تراویح وکي نو د دې تراویح سبب د مخکینی گناهونه به الله رب العزت معاف کړي په حدیث پاک چې د ليله القدر پښپیو درېدو او دا شپه ټولا شوګیره کا په عبادت باندې یاد دی پاک سره ایسی کې عبادت او بندگیو کا کدل پته واو کنو پته چې د ليله القدر دی او کنه دی خو رب العالمین د تمام مخکینی واړه گناهونه به معاف کړي یو روایت کې اور سردام راغلی دا څنګه چې تاسو واوریدو دا د متفق علیه د بخاری او د مسلم شریف حدیث مرعات المفاتیح کی لیکلی چې نسائی شریف کې دا الفاظ راغلی غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دا درې کارونه چې په رمضان المبارک کې سوکو کې د دم مخکینی گناهونه به الله معاف کی نورستنی به معاف کی نو سوال پیدا کېدو چې مخ کې خوشي نو دروجی نیو د تراویح او د ليله القدر د عبادت سره الله معاف کړ نو چې رستنی لا شي نو څنګه معاف کی خبره نو خیال رسی نو داغي مقصد محدثین رحمهم الله تعالی دا ذکر کړي چې آینده د دې خبره دا خوشخبری و چې دنه گناهونه بنه کیږي که صحیح مانو کې روزو نیو او د صحیح دروجی د وجنا د زندګۍ تیرولو یو ترتیب زده کو او انسان دې کې تکیږي نو د تبع الله د توبې توفیق ورکړي او دا ورته معاف کړي زما عزت مندو دا ډېر لوی مبارک میاشت وا او د دې خیرونه چې چاته حاصل شي نو یقینا چې ډېر لوی نیکبخت انسان دی
او د دې میاشت د خیرونو نه کې یو سړی محروم پاتې شو نو یقینا شغه بد نصیب دی. الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمه د دې میاشت د خیر او د برکاتو نه محروم نه ساتي. علماء کرام لیکلي چې فرضیت د رمضان المبارک کله راغی. مکه معظمه کې چې دیار لسکال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت کمکار کولو نو په دې دیار لسکال کې فرضیت دروځینو. اگر چې دې کې سنفلی یا باز روزي وجوبن به مسلمانانو نیوي. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کو مدینه طیبه ته او د هجرت اتلس میاشتې پوره شوه. د اتلس میاشتو د پوره کېدو سره حکم د الله د طرف نراغه چې قبله بدله د بیت المقدس په زیبانی قبله شوا بیت الله شریف. د دغه ولسمه میاشت پسر د شعبان میاشت ولاکمه چې شروع د دیته په شریعت کې د شعبان میاشت وي. نو دول اتلسمه میاشت په اول کې د شعبان په میاشت کې د رمضان المبارک د روزو فرضیت راغله. یعنی په دویم کال له هجرت دا اتلسمه میاشت په ابتدا کې د شعبان په میاشت کې د روزو فرضیت راغله. او رمضان المبارک ته علماء لیکلي دینم کې یو لوی حقیقت او خوشخبری او بشارت مسلمانانو ته پروتو. رمضان معنا سو اصل کې علماء لیکلي رمضا يرمزو د باب سمعنا په معنا د احتراق او د سوزیدو راځي. رمضان ته رمضان ولي وای لئن الذنوب ترمز فيه. رمضان ته رمضان د دیو جنوي گناهونه پدې کې سوځي، گناهونه پکې سوځي. نو د رمضان په دې نوم کې دا خبره پرتاوه چې دا په معنا د احتراق او د حرارت راځي. اواز دام ویلو رمضان ورته ځکه وای په سخت ګرمۍ کې سړی روزنی سي نو د لوګي او خاص کر د تندې د وجنا بدن ته یو ګرمایش او حرارت حاصلې. یو وجه تسمیه دام وا چې دې کې گناهونه چون کې سوځيږي نو ځکه ورته رمضان المبارک وای. زما عزت مندو دا ډېره د خیر او ډېره د برکت میاشت ده. دې وجه علماء لیکلي چې دا مبارک میاشت و چې زموږ استاد د دین مشران چې سلف صالحین هغه ته وای وای شپږ میاشت وې د رمضان المبارک پسې جړل چې الٰه العالمین بیا زموږ په دې نیمګړي او په دې فانی ژوندۍ او دنیا کې یو ځل بیا رمضان راولي او دا سعادت او خیر زموږ په دې نصیب کې بیاولي کې چې بیا الله رمضان راولي. نو کله چې دا غي په ژوندۍ کې الله رمضان شریف برا وستو او د دې عبادت پیدا کړ نو د رمضان پسې شپږ میاشتې بدای بیا په دې جړل چې الله لا په دې کې مسوکل نو دا په خپل در کې قبول او منظور کړي. نو د دین اسلام مشران او سلف صالحینو شپږ میاشتې د رمضان دراتلو د پاره جړل نو شپږ میاشتې جړې په دې چې الله دا دې کې سوشل نو دا اوس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. حدیث پاک کې راغلی د دې میاشت دومره خیر او برکت چې د دې دراتلو سره تمام شیاطین یاد علماء دی یو قول مطابق سرکش شیطانانو تړل شي زنجیرونو کې. تمام شیاطین فرشتي ورته زنجیرونو واچوي تړي. دا دومره د خیر او د برکت میاشو او د دې میاشت دراتلو سره د جنت دروازې الله رب العزت کلاو کی او د جهنم دروازو بارک راوی هغه بندش د جهنم دروازې بندشي او د جنت والا دروازې را کلاوش. دغه وجه علماء لیکلي
یو مسلمان مومن که د رمضان المبارک په میاشت کې وفات شي نو د الله د رحمت دا تقاضا ده چې هغه بند دروازه د جهنم د مسلمان د پاره نه کولاوي او د جنت هغه کولاو دروازې د دې مؤمن د پاره نه بندي هغه کافر مړ شو نو علماء لیکلي کداغه دروازې بندي هغه لاغم کافی دا قبر کې چې وړغونته دروازه جهنم ول کولاو شي کله هغه ته دروازې د جهنم بندي دي کنه خو هغه د پردا ول سمامولي چې هغه وړو کې غونته کړکې ول په قبر کې جهنم د طرف نه کولاو شي د داد دې میاشت هغه خیر او برکات چې شیاطین په دې کې وتړل شي د جهنم دروازې په دې کې بند کړي شي او د جنت دروازې په دې کې سوشي هغه را کولاو کړي شي دغه وجه وګوره داغه شیاطینو د تړلو اثرات وي چې دغه میاشت کې خلک عبادتو طرف ته توجه کی عبادتونو ته متوجي شي او دا د تمام مسلمانانو مشاهده او تجربه ده چې گناهونه په دې میاشت کې یقینا چې کم شي دا څه خلکو چې په ټول کال کې الله ته توجه نه کړي خو دې میاشت کې الله طرف ته توجه کوي او بیا هم ګور لګ لګ شرونه پکې کی لکه دا مشاهده خبره را داغي وجه علماء ذکر کړي چې را شیاطین ټول تړلي شي نو دا شرونه فسادونه ولیکي نو یو علماء دا ذکر کړي چې ټیک د شیاطین تړلي شي هغه نفس اماره چې هغه د ګناهونو حکم کوي یا هوتا سره کنه خو شتلال نه یو دشمن ک تړلې شوی نه یو دشمن تا سره چې هغه نفس اماره ده ناکارو خبرو حکمونه کوي دیو علماء لیکلی هغه شیطان دومره مهنت کړي چې یو میاش نیو دی تړلې شنو اثرات پاتې او علامه حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه کتاب لیکله حقیقت الصیام نو پای کې ډېر عجیب احوال د رمضان المبارک ذکر کړي یو پکې دام داوي چې الله تعالی رسول ویلي چې شیاطین تړلې کیږي دا خو نه ویلي چې مړ کی او کلا یو بیکار او بدکار او ناکار سړی پات کړو کې نقصانونه کوي جیل ویلي علام مسله چې شیطان وسوسه لري نه مچولش لکه نن درس کې تیر شو دا مسله علماء ذکر کړي صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی کوم مسلمان چې ودکی او د بسترې کې کله دودکی او د کېدو نمخ کې آیت الکرسی وې نو شیطان ټول شپه د تنشی رانځ دی کېږي او رب العالمین د طرف نه پدبانه محافظ فرشته ودرېږي خو بیا هم ورته سګوري آیت الکرسی خې پیادا شوېلی لیکن غلط خوب نه ویلي او حدیث کې راغلی چې الحلم من الشیطان ناکار خوب لیدل دا شیطان وسوسوي نشکال راغله علماء لیکلي شیطان را نږدې کې دې نشي خوده د لری نم وسوسه چي تعالی نشي را نږدې کې دې کور ته نشي را نږدې کې د نو اثرات خو ډېر نشته خو لری نم دې وسوسه چولو باندې سه الله قدرت او طاقت ورکړي نو پدې کې شیاطین هغه سو شي وتړل شي دغه وجوا او روزانه ګره پدې شپه کې الله طرف نه اعلان کی فرشتي وای یا علماء لیکلی دا आवाज الهامن आवाज ده یا د ملائکو په ذریعہ आवाज ده روزانہ आवाज کیږي یا باغی الخير اقبل ویا باغی الشر اقصر روزانہ اعلان کیږي او د دې خبر الهام کیږي اے د خیر لټون کیا که خیرونه لټه نو دای مقرا او د وخت ډیر متوجی شه او لکی یا باغی الشر اقصر اے د شر او د فساد لټون کیا وخت ګور کنه دا د شرونو وخت نه کمو کا کوتاهی کا بنشا او هر شپه الله رب العزت خپل بندگان هغه د اور نازادای نو دا ډیر لوی د خیر او د برکت میاشوا حدیث کې راغلی داو
چې کوم سړی د دې میاشتې د خیر نه محروم پاتې شو نو دې فیصلو کې جره زبد نصیبه دا فیصلو کې زبد نصیبه دې جن دې میاشت کې موږ تاسو له سکون پکار دي کته دا یو لس میاشت د دنیا کارو کې او دا یو میاشت خالص عبادت د پاره کا نستا پرې کس کمه نه راځي دې میاشت کې پکار دي چې موږ د قران تلاوت کوو په دې میاشت کې پکار دي چې موږ ذکر او اذکار کوو باز خلک روزه د ټیوی په کتو لنډای سو کې پکرکټو او دارنګ په وی سیارونو باندې لنډای نو چاله چې نور سره ملاو نشي نو بس راجم شي تاش پکې کوي څوک دلارو کې ناز وی هغه دوسې غونډه کوي شطرنج ورته وایي هغه ګن اقسام دام پکې نو ګوره روزه په دې لندول نه پکار روزه کې ذکر کوا پدې کې تلاوت کوا ورنه کم از کم د شریعت نه خلاف کار خو پکې مکو او دام سوچ پکار دے چې د میاشتې ته دومره خیر او عزت د سنه ملاو دي نو د کوم شي د وجنه چې رمضان له دومره خیر او برکت ملاو دي هغه شی په دې میاشت کې راټینګول غواړي دې میاشتې ته د دومره لوی شان چې ملاو دي نو د قران د وجنه ملاو دي قران د وجنه ملاو دي دا الله عجیب کتاب دی الله عجیب کتاب د دې سره چې د چا سره تعلق او د چا سره نسبت او د چا سره واسطه او رابطه جوړ شي ناغه ډېر لوی مقام ته رسوله دا قران عظیم چې کوم زمون او تاسو مخله پروت ته او په کوم قران زمون او تاسو ایمان دی او زمون د ژوندۍ قانون دی دستور دی طریقه ده د دغه کتاب نزول الله په دې میاش کې شروع کړو ذکر الله و شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن در رمضان المبارک هغه میاش چې دې کې الله لا خپل کتاب را لېږي پدې میاش کې هم قرآن شریف ډېر شپاره د لوح محفوظ نه الله اسمان د دنیا تر نازل کو او کوم ځله چرولې ګلو نغې ته بیت العزت وای بیا د هغه لومبني اسمان بیت العزت نه د درویش کاله په عمر کې لګ لګ د موقع او د حاجت موافق الله رب العزت خپل پیغمبر باندې را لېګلې دا وجه چې د ټولو میاشتو کې میاشت ته وای سید الشهور دا د تمام میاشتو سردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل ډېر عبادتونو خودی میاش کې به خاص حمله وتړله اور اغلی د نبی علیہ السلام ډېر غټه سخاوه دمر سخا دا بل انسان کې نشی راتله لکه څومره سخاوت چې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې په بندگانو کې دمر لوی سخاوت چې څومره سخاوت په نبی علیہ السلام کې دا چوکینو ځکه ټول مر چاته دی یو شی د غختو بارک نه نیوي وي کچا وسو وخت نو نو وعده به کول چې تی سار شه راشي در کوم تاسو ته درس تیر یو باندې چې راغو نبی علیہ السلام نے غختل نور سره سنوي ته انتظارو کا الله راولي در کو نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا الله حبیبا تاسو یو شی نشتا او ته بیان دی سار کړه نو ته الله دې مکلف کړه نه نو عمر رضی الله تعالی عنہ په خبره نبی علیہ السلام خفش دی کی انصاری راغ نبی علیہ السلام ته وی اے الله رسول انفق ولا تخش من ذل عرش اقلالا الله رسول مال لگوا د مالک د عرش نه د کمی بارکی یریګما رسول الله داسې خوشاله شوی خاندل فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم من قول الانصاری انصاری په خبره تبسم کوي بذالک امرتو دا سمات الله ویلی د نبی علیہ السلام ډېر لوی سخاوت بعض خلکو د سخاوت د وجې ایمان راوړو مکه معظمه چې فتح کا او غزوه حنین کول نو پای کی بزرګونو غنیمت کی خان ملاو شول نو بعض کافرو له 40 سل ور کول 50 ور کول 500 نه کم نو
نسل کافر تماشا کولاوی وی یو سړی چاله ور کړکې نو خو یو خور کیا دور کی وصل او 500 د 500 نه کم نه دا څه سخا او بغیر د نبی نه ولچا کې نشرات له دا څه سخا بغیر د نبی نه ولچا کې نشرات له نو ډېر خلکو د دې وجه نه ایمان راوړ حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ډېر لوی سخاوت او پر رمضان کې خودم راو چې ودا سه لکه هوا چې راوالو زی روانه ځکه په دې رمضان کې هر ورځ به جبرئیل امین علیہ السلام راته او د نبی علیہ السلام سره ملاقات به کولو نو د الله رسول اصل د الله رسول او چې روزانه د الله تر طرف نه جبرئیل پیغام راوړو نو داسې سخاوت به چې د رسول الله سخاوت بداسه شو کریح المرسلا لکته ز هوا جرو لګل شي ته د هوا رو لګل شي او دام سوچ پکار دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک وسنګ تیرېدو چې موږ تاسو ما شانتیر کو او دا شانتیرې دو د پار دردمند او فکرمن شو د الله نو غواړو دا ترتیب د نبی علیہ السلام د رمضان د تیرېدو چې روزانه به جبرئیل راتلو نو کله به نبی علیہ السلام قران وی جبرئیل باوریدو کله به جبرئیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوریدو تدارس بکولو تدارس علماء دیتا ہوئی باب تفاعل تدارس کلب نبی علیہ السلام وی جبریل باوریدو علیہ السلام کلب جبریل وی نو نبی علیہ السلام باوریدو رمضان بدا سے تیریدو موتا سلم اللہ توفیق را کی چی کل قرآن اورو او کل سکو کلے وارو او اللہ پدی دیر خوشحالی حدیث کی راغلی وی اللہ دمرا غوگ اس یو خبرو تنوی خی اللہ نا اللہ رب العزت دا صفت دے چی تمام مخلوقات و ہر قسم خبر اوری وی دمرا پا منا و محبت اللہ غوگ بالحشی لنکیری چی یو دا اللہ نبیوی او پا خوشوازی قرآن لولی وی پا خبر بان دا اللہ دیتا دیر زیاد دخپل شان مطابق غوگ و توجہ ہوئی جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام د میاش کې براتلو قران به وی او نبی علیہ السلام باوریدو کله د نبی علیہ السلام ویني جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام باوریدو د دې جبرئیل براتلو اثرات بسو چې رسول الله حالات به نور کلی نه بدل سخاوت به نور کلی نه بدل تر دې پورې چې کله اخرنه رمضان او د نبی علیہ السلام نو جبرئیل امین علیہ السلام راغه د یوزل پزې دوزل قران وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض بیان ته وی جبرئیل هر کال راضی یوزل قران وی دازلی دوزلی وی دا رخصتی دو علامه دوزلی تکرار وکړو او دې کی اشاره دته شو چې د دین کار به کم نه چې مرګ را نزدیکی نو نور ویم سیوا کې مرګ را نزدیکی نو تاسو چې اورس تیریږي نزدیکی مرګ لا کولې کیږي او دا انصاف کوي دی ګریوان کې وګورئ چې مرګ له نزدیکی نو دین کار کمیږي او سیوا کی روزانه کمې د دین په کار کې روان دي روزانه کمې روان دي رست رزق کمې راځي رست رزق کمې راځي حالان کې د مرګ نزدیکی نو دین کار سیوا کوا کله چې د آیات راغې دا سورۃ الله را نازل کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دیکھیں د نبی علیہ السلام د وفات کی دو خبر رسول الله عبادت کملا او تړله هغه خپل دغه وخت پرسیدلې دا وخت خپل پرسیدلې هغه پرسیدلې د قران په لستوي وی په خبر باندې خپل پرسیدلې د قران په لستو باندې وی نارز نکول د الله بندگانو چې میاشت ته خیر او برکت کا ملاو دے نو د قران د وجه نه ملاو دے دې کې چې موږ تاسو د قران تلاوت کو په دې کې د قران درسونه لکینو او په دې کې کوشش وکړو چې شپه په تراویح کې قران وورو ځکه دا خیر او برکت میاشو دا خیر او برکت میاشو نبی رسول الله ورسول قران دې کې ټول شپه ټول ورځ د جبرئیل قران ورته وي نو شپه د نبی علیہ السلام طریقه سو دا په ټول رمضان کې خو درش په صحابه کرام تم راوته نبی علیہ السلام حجره مبارک کې ودرېدو
صحابه کرام عمر پسې ودرېدل. نو چاته پوس کولو چې څومره قران وي څومره تراویح وکړي. صحابه کرام وای تر دې چې موږ سره یې پیدا شو چې موږ نه پېشمنه چتلال نشي ویږي په خبره باندې. او دا موږ یې جرل یو پاو کې د تراویح را امام کوي. الله بندگانو امامانم تفکر دي چې زر زر تراویح نه کوي او مقتدیانو تم پکار دي چې امام زر زر تراویح ته مجبور نه کی او عمر والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشمنی پوری کړو. صحابه کرامم دغه شان کول. نو کم از کم کوم او تاسو کمزوري او ټول شپې نشو کوله نو دغه شل رکعات تراویح خو دې په کلار کلار وکړه کنه دې خبره باندې که په کلار کلار کې زر زر کوي نه په کلار باندې ول سلمنت سیواو لګي. داغه تراویح دي چې په دې تمام مخکینو ورستنو گناهونو د معافی الله وعده کړي په زبان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو دا په خیسته طریقې سره زما عزتمند ادا کول پکار دي. او د میاش کی زما عزتمند خاص کر تاسو ټول خدمت کی بار بار دا خبره دا درخواست ہے چې راشي د الله کتاب تکې نه د الله کتاب تکې نه دې کې د الله رب العزت کتاب وره ځکه چې قران تناسته نستا اسی مروجا نور سره د سترګو د غوګونو د لاسونو د ټول بدن روزه رااله او کروجه لیکن سترګي غلطي استعماليږي خلا غلطه استعماليږي لاسونه او خپل غلط استعماليږي نو دا غروجي زما عزتمندو داغه سنوي څه حقیقت نه داغه څه فائدہ نه. دا روزه ګوره د ژوندۍ د تیرېدو یو ترتیب موږ تاسو ته خای یعنی حلال خوراک دے حلال وبدي دارنګ نور حلال سيزونه دي خو تی د الله د حکم د وجنا د الله د رضا کولو په بنیاد باندې د پېشمنی نواله تر ماخه مزانه پورې لاس نه وړ یعنی ته د الله د حکم دوره پابند دي چې یو حلال شی دی لیکن د الله د حکم د وجنا ګوت نه وړ نو سړی عادت په میاش کې جوړ شي نو میاش پس استاد شان سره دا خبره لایق نه ده چې ته حرام لګوته وړي ځکه ته د دې خبره مشق او عادت ته جوړ شو چې د الله د حکم د وجه نه ته حلال لم ګوته نه وړي نو بیا خو د الله د حکم د وجه نه حرام ته خامخا ګوته نه وړي نو د حرام نستار وجه تر مرګ او د حلال نه د روزه او رمضان شریف دا زندګۍ تیرولو سکه یو ترتیب خلی دا زندګۍ تیرولو یو ترتیب الله خلی او حدیث کې راغلی د هر عمل بدلی الله د فرشتو په لاس تقسیمي و عمل بیوی لیکن الله به لس بدلی ورکی عمل بیوی لیکن الله به وسو بدلی ورکی چاته بسوار لسو ورکی مگر دروجی بارک راضی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به الله وی صرف په دې ټولو اعمالو کې یو عمل له چغرو جدا دا زما د پاره دا او د دې بدلی دا الله او ز په خپل دسته قدرت ورکوم. علماء لیکلي سو جواب صح حکمتو چې تمام اعمال بدلی د ملائکو په لاس و ملاويږي او روزه نداغي بدلی به د فرشتو په لاس ور کوي. نو یو وجه علماء دا ذکر کړی اگر چې په وجوهات ډېر دي یو داوا چې هر عمل کې ریا راتلی شي ہر عمل کی نمود راتلے شي ہر عمل کی بے اخلاصی راتلے شي لیکن یو روزه د شریک ریا ناراضي ځکه دا ستاو د الله په منځ کې یو پټ تعلق دی د دې پته انسانانو تني ځنی اوقاتو کې ملائکم تا نه راخلی شي. علماء لیکلي روزه کې ریا ناراضي نو ایدا په اعتبار د فعل له ریا په کې راضي په اعتبار د قول خبره له مخالو رسیدو فعل وای د دې ادا کول وتا د فعل په اعتبار روزه کې بالکل ریا ناراضي تا روزه نیولې نو استاد روزي چاله پته نشته
د خلی او د وینا په اعتبار په کریا راځي ځنې وخت چاله پته نشته او ته زمام روزه او په دې خبره کولو کې مقصد دای چې دل زما د روزي پته وي نو د فعل په اعتبار روزه کې ریا ناراضي د قول په اعتبار په کې ریا راځي نو چون کې دا خالص عمل او خالص عمل او رب العالمین خالص عمل قبلای ذکر بار بار وی الا لله الدین الخالص او کله وی فدع الله مخلصین له الدین الہ العالمین د خپل بندگانو نه د اخلاص د عمل مطالبه کوي د اخلاص نو چون کې روزه کې ریا نه ولا ټول اخلاصو د دیو جن د دې اجر او ثواب الله په خپل دست قدرت ور کوي په خپل دست قدرت باندې الله ور کوي حدیث کتاب کې راغلی د جنت اته دروازې او د جهنم بارے کې قران کې الله ویلي چې و دروازې دي یو وجه د دې یو دروازې د سیواوالي داوا چې څو خلق به حساب به کتاب الله چتبوزي جنت ته بوزي او دا څنګه کوي چې به حساب به کتابه یو سړی نه څه تپوس نشتا او سناکار عمل نشتا د جهنم لبوز نو یو دروازه دا د جنت په دروازو کې سیوا ده پاوی اتو دروازو کی یو خاص دروازه ده ومنها باب یسمى الریان پدې کې یو دروازه چې غیته وي باب الریان هغه د روزدارو د پاره خاص یو خاص دروازه دا د روزدارو د پاره او ریان یعنی دی جنت او دی دروازې والا جنت کی چون کې ګرمۍ په موسم کې پروژه کې ډېر تندوي او هغه تند د الله لپاره دا بنده برداشت کوي نریان معنا پائے کې کثرت انهار وای کثرت اشربه وای د سکولو سیزونه او نهرونه پائے کې ډېر وای دا پائے کې ډېر وی نو خاص دروازه یو دروجدارو لپاره او دروجی بدلی با الله رب العزت په خپل لاس ور کوي ځکه یو وجه راغی مخکې د 13 سجدي کې سو ریا نو نو یو وجه داوا چې دارو ج صبر دی دا د صبر یو عملی مشق دی دا د صبر د پاره سره یو عملی مشق دی یره ته خوراک نه صبر نه کړه الله لپاره دوبو نه صبر نه کړه الله لپاره او قران حکیم کې الله فیصله کړي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرنا کو تداغی اجر به ملاویږي خدای سان اندازه نشتا یو پلس نه یو په وسونه یو په سوار لسونه چون کې روزه صبر او د صبر داسې بدله چې بغیر حساب خبره هي کی حسابونه کتابونه نشتا او الله ورکړي به حساب یې کړه دا پښمیر او په حساب چې درکې نه دا مخلوق ورکړي دا پښمیر او په حساب چې ورکې نه دا چا ورکړي د مخلوق هغه به حساب ورکول والا ذات در رب العالمین دی خدام یاد ساتي ګره دې میاش کی جمعو کې بتونو کو چغلیونو کو د حرامنا اجتناب کو خاص کر دا مصیبت راغله شپه د ټي وي په کتو برباد کیو درځم برباد کی دا نیکان سروللیو ګیرونه تر دې چې سپیری ګیری او دروځي په حالت کې ټي وي تناسب سپیری وختونه په الله ته حیا ورتلا پکار دار چې تعلم د الله نه حیا درشي چې موږ تاسو روزه د قران په تلاوت د قران حکیم په ذکر دارنګي په نوافل او عبادت او سردار روزه سو کو دادا کو او دې کې هغه کارونه ونکو چې هغه د الله رب العزت د ناراضګۍ وي نیماش کرام راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی دې کې هر فرض بدلی وی او یا درجی وی هر فرض لکه یو فرض مز دیو کو او یا منزن الله دی فرائض چې څومره دي نو د هر فرض داغي اجر او ثواب او یا درجو لورسي او نفلی عمل پکې څه آپ کې د فرض مقام او درجه دراشي نفلی عبادت پکې د فرض مقام او درجه تراشي وګوره دا مشاهده بعض خلک نوافل کوي تلاوت کوي نو رمضان کې کمی راولي دې په خبره لکه بعض خلک د تهجد عادت وي
خو هغه تهجد تی په پښمنی کې پاتې شو. بعض خلک اوابین کوي صلات الاوابین د ماقام پسې هغه څلور رکعات نفل یا شپږ رکعات خو په رمضان کې پرې خو دلته خو ته فرض جوړېدل نه کېږي پرې خیر دی 10 منټه وروسته وټای خورکا ډېر اعمال داسې به سره جمع کوي لیکن چې یې پښمنی پاسې ده لږه غونډي شوګیره کړي نو بس پښمنی په سوده شنو ور خاطر باندې را پاس جمع ته پاتې شو. بعض سره کډورم پرېزګار یو تقوادار وي او په جمعات کې سل قسم گزارې خو ما خام په موږ کې شلب نه برابرې ولې درو ځنی ولې نوس په خوله جنټر روټي خوري دغه دله تیار نه کړ یو په کې جمع مسکې نو جمع کولا پروژه کې پاتې شو. نوافل پنور میاش کې کوي په دې کې پاتې نا دې کې چون کې فرض او یا درجی لرسیدلی او نفل د فرض درجی لرسیدلی نو چې دې کې سړی خو کوشش وکړي هم محنت وکړي دا د قربانۍ میاشت او دې کې ورکه ګټه ونه کنه نو د نبی رسول الله د خیرو د لاندې سره راځي. حدیث کې راغلی نبی رسول الله د منبر درې پوړی وي یو پوړی باندې راغی په دغه پوړی باندې نبی رسول الله د خطبه لپاره کې ناستو په یو پوړی خپکی خوې آمین په بل باندې کې خوې آمین درې باندې کې خوې آمین. د صحابه کرامو قربان دا سمانه امین کوي چې عالم منبر سره جبرئیل امین حاضرو علیه الصلاۃ والسلام. جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام وی هلاک او تبادی شیا کس اے د الله حبیب چستان نو واغست شیو د دربانې درود نوې نبی علیہ السلام امین. دغه خبره دا وی هلاک او تبادی شیا سره چې مور او پلاری سپینګي او بډاګانو مندلو د جنت ته وردن نشو نبی علیہ السلام امین او تبادی شي. درم زلوی تبادی شیا سره هلاک دي شیا سره چې د میاش د رمضان المبارک پرال او د جنت د دنه کېرو قابل نشو نو بیا نبی علیہ السلام امین. الله رب العزت موږ او تاسو د دې میاش د خیر او د سعادت نه محروم نه پاتې کړي او الله د میدان دې طرف له اوس ملاو تعالی د قران درس ته کینې اول خو پکار داري چې سار نسور پورې درس کینې ورنه کم از کم څه یې څه پکار د چې سره د الله کتاب ووري دارنګ په دې کې زیات سره ختم نه وکي یو ته خبره وانه او خاص کر کوشش وکړي چې په خپل جماعتونو کې حافظان ځان تراولې او پوره ختمونه په وکړي. ها خبردار چې بس یو پارا سره وای او استمبانه یا راغې نرست مخ کې بس ختم کی خط کلارا جلدی نه پکار پدې کی. قران حکیم بارک الله ګوره حکم کړی جلا په کلارا لولې الہ العالمین وای انا سنلقي عليك قولا الله یې زما حبیب بشیرا پورته کیوا نبی اسوی ورتل القرآن ترتیلا قرآن آرام سرللا. نبی علیہ السلام تعالی وی لا تحرک به لسانک لتعجل به اے زما حبیب زر خلپ قرآن مخفضوا پا کلارا قرآن در زر وینا نمن راغلی تاوس درس کی واردل چه علماء پا دی اتفاق دے چه زر قرآن شریف ویل مکروح دی ناجائز دی. قرآن شریف به کلارا وي په کلارا وي په آرام سره وي دې سره د الله رحمت نازلېږي او ور په دې باندې الله ته سره ګره محبوب ګرځي. مخکې جمعو کې امداد ترشي حدیث د متفقن علیه انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك القران قال سمعني قال نعم قال ذكرت عند ربي قال نعم فذرفت عيناه. القران طاقتول کلوی قاری او ټول نمخ کی چې تراویح کې د امت ته مخله ولاړو نبی رسول الله وروغت و ما ته الله حکم کړو چې زه پتا قران ولولم
ویږي په خبره باندې ځکه دا په د قران په ټولو کې لوی قاری نو عبید نکاب نبی علیہ السلام ته وی دا الله حبیب سمانی الله زمانی مغسته قال نعم والله بني مغسته بجاوی قال ذکرت عند ربي دا الله لوان دي ذکر شو نو رسول الله یا فزرفت عیناه سرګونه وکړ روانش قران لستو سره سره د الله په حضور کې یادې قران لستل بار بار لستل د دې کتاب سره مینا او تعلق ذکر رمضان ته چې سم ملاو دي نو قران د وجنه ملاو دي په دې خبره باندې د میاشت لکم خیر او برکات چې ملاو دي نو دا د قران د وجنه ملاو دي چې دې کې موږ تاسو قران په کلاره راوړل او دې کې ورسره سخاوت کو نبی رسول الله والسلام فرمایلی وی دې کې ورته چانو کار دې مزدور دې نه شانتی اوکا دې کې رسول الله قیدیان خوشی کړ وایي په خبره باندې دې کې تاسو سره نوکر دې خادم دې نور سره نرمي وکا دار نبی رسول الله ویلي چا چې پدې کې یو سړی تا ورو جماعت ورکا الله دا ګناهونه به معاف کی او جنت ته وردن کی مصاحبه یا خود قربت زمانہ الله رسول صلی الله علیه وسلم نو خدوره سنن نه چې سړي له جماعت ورکو نبی علیہ السلام یو ګوت شو د یو کجورا کچاور ک نوم به پیدا جر ملوي او کې روزدار د مور ته نبی علیہ السلام وی دا سړی به الله زما د حوض نه مړی حوض کوثر چور کوي حوض د کوثر چي چوي دې کې د غریبانو د مړولو کوشش روزدار ته افطار د پاره سور کول او په دې کې الله رب العزت طرف ته زما عزت مند توجه کول چې دې میاش کې موږ تاسو الله رب العزت طرف ته توجه شو او دا چون کې یو درم فرض د اسلام په فرایضو کې درم فرض نه دي ډېر مسائل دي پکار دي چې سره علماء کرام نزدک او هغه ترتیب مطابق سو کې روزونی سي خاص کر د پښمنی او د جماعت او احکامات ان شاء الله ورسره وکي الله زموږ استاد او تمام امت مسلمانو په حال باندې رحمېږي او موږ ته دې نیا شي خیر او برکات الله ټول را نصیب کړي د شیش نیاز په نور مسلمانان چې څه پریشانو کې الله دې ټول مدد او نصرت وکړي یا الہ العالمین زمون پرونو باندې د شیش نیا په علاقه کې زمکه تنگ شوی الله دای بچي دلګي د ساده او د تکلیف د لا سهلا کی الله ولي ظالم د دین دشمن پای مسلط ته الله ته زمين دارون اخلاص کی الہ العالمین ته زمين دارون اخلاص کی ته دای مدد او نصرت کی الله د غیب نه دای مدد او نصرت کی بل یو کې الہ العالمین سم حاربین کافر دي او هغه د دین اسلام د لړولو کوشش کوي الله ته نست نابود کی الله د افغانستان د طالبانو مدد او نصرت کی الہ العالمین بعض علماء بعض خلق د دین په سبب په جیلونو کې الله دا غیر اخلاصي دې اس اسباب نشتا الله ته د غیر اسباب جوړ کړي الله د امت څومره مظلوم کسان چې دې د دین په سبب الله ته قدم په قدم دا غي مدد او نصرت وکړي الله د ټول مجاهدین د ټول دیندار طبقو د تمام جماعتونو چې دینی تبخیری الله ته مدد او نصرت وکړي الہ العالمین تمام امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي الله موږ د خپل کتاب او د دین لپاره روزګار کړي الله د تاسو ته دې ساده کتاب د ناس ته الله غره قوتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي الله موږ خپل کتاب ته کېنه الله موږ خپل کتاب ته کېنه د دې عمل او د دې عقیده الله موږ تر نصیب کړي د دې کتاب قانون په ټول دنیا کې الله جاری کړي د دې نخله کې څوک رکاوټ جوړيږي الله غره قوتونه د دې مخه نه لري کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار